السلام علیکم. خبر میډیا چینل کې دلته هر کله وي. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو کوم افسوسناک واقعیت چې رامخې ته شوی وه په بارا خیبر کې دوستانو یحیی ماشوم چې کوی ته غورځېدلی و، بیا په هغه کوی کې یحیی ماشوم نو پیدا شوی. هغوی پسې مور او پلار یې ورپسې ډېر زیات لټون کړی و. د هغه لټون نه بعد هغه نو پیدا شوی، بیا د هغه جنازه شوې وه او هغه کوی د هغه قبر ګرځېدلی و. خو بیا د پښتو ژبې مشهور او نامول شاعر ضمیر خان ضمیر هغه پکې ویلي و چې زه به خپله ګولډه خرڅه کړم، خو زه به دا ماشوم راوباسم. دوستانو ضمیر خان ضمیر وایي چې زما په خپله 35,000 روپۍ سرکاري تنخوا ده، زما تنخوا نشته دی، زه به د لپاره راکار کوم، خپله ګولډه به خرڅه کړم، خو دا یحیی ماشوم به زه د کوی نه راوباسم. دوستانو د یحیی ماشوم مور وایي چې د یحیی ماشوم ماته په خوب کې راځي او ماته وایي چې امي ما د دې کوی نه وباسه. د هغه اوس په کوی باندې کار شروع دی. یحیی ماشوم چې کله راوځي نو موږ به تاسو سره شریکو. دوستانو یحیی ماشوم دغه کوی ته غورځېدلی په کومه طریقه ټول معلومات په تاسو ته زه دلته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل معلومات نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله خامخا وخت زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو په بارا خیبر ایجنسۍ کې چې کوم افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه چې یحیی ماشوم کوی ته غورځېدلی و، د هغه کوی غورځېدلو نه بعد هغه یحیی ماشوم په هغه کوی کې ښخ کړی شو، په هغه کوی د پاسه د هغه قبر ساز کړی شو. خو بیا ضمیر خان ضمیر راغو، هغه قبر وسپړدو او په هغه کوی باندې کار شروع کړی دی چې یحیی ماشوم د هغه کوی نه راوباسي او مور او پلار ته د هغه کم لاس چې دی هغه مور او پلار ته میلو شي. یحیی ماشوم په هغه کوی کې لوبې کولې، د لوبو په توخو کې یحیی ماشوم کوی ته غورځېدلی دی او بیا په کوی کې د هغه پته نه ده لګېدلې. دوستانو الله تعالی دوی کې چې یحیی ماشوم د کوی نه راوځي او الله تعالی ولا مور او پلار د زړه صبر ورکړي او ضمیر خان ضمیر ته الله تعالی د اجر ورکړي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله خامخا وخت زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.